تر تسلي وروسته خدیجة الکبرا د اکا زوی د ورقه په نامه باندې دی. خدیجة الکبرا ورله و هغه ورقه چې د دې د اکا زوی د هغه په تورات او په انجیل باندې ډېر ښه پوهېدی، ډېر ښه علم الله تعالی ورکړی دی. هغې ته د کیفیات بیان کو چې محمد رسول الله باندې په غار حرا کې داسې حالات راغلي دي او دی ډېر بیرېدلی هم و. چې کله یې دا حالات ورته بیان کو، بیرته خدیجة الکبرا و کور ته راله. محمد رسول الله یې له ځان سره ملګری کو. بیا ورله یوه ورقه ته وایي، ورقه ورته وایي چې ای وراره ته ما ته هغه کیفیات بیان که. محمد رسول الله د غار حرا حالات ورته بیان کو چې داسې کس رالی زما سینه یې وچیرله، زړه یې راوکشی، صفا یې کو، د ملغلرو د یاقوتو پر نالۍ یې کښېنولم او بیا یې دغه آیاتونه راته وویل. ورقه ته الله تعالی ډېر علم ورکړی و، هغه په تورات او په انجیل په دواړو باندې خبر و. هغه ورته وایي چې اول وارې د رسالت زیری ورکو او بیا ورته وایي چې تا ته چې کومه ملکه راغلې ده دا هغه ملکه وه چې موسی علیه الصلاة وسلام ته راتله، دا هغه ملکه وه چې عیسی علیه الصلاة وسلام ته راتله، دا د الله له جانبه څخه یو سفیره ده، هغه پیغام راوړي. نو الله تعالی ته په نبوت باندې نازولی او ورقه په دې وخت کې ډېر سپین ږیری دی. ورته وایي چې ای د الله رسوله که چیرې الله تعالی و ما ته عمر راکوي زه به بیا ستا کومک کوم، په هغه حالاتو کې به دې کومک کوم چې دغه خپل قریبان تا له وطنه پسې اخلي. محمد رسول الله په دې وخت کې حیران سو. ورته وایي چې پر ما باندې به داسې حالات هم راځي چې دا خپل قریبان به ما له خپل وطنه پسې اخلي. ورقه ورته وایي چې ای د الله رسوله دا پر ټولو انبیاء کرامو باندې راغلي دي چې هر نبي چې دعوه کړې ده د نبوت او پر هغه باندې کلام را نازل شوی دی، هغه نبي بیا خپل وطن پرېښی دی، هغه ته اول وارې خپل قریبان درېدلی دي. نو که چیرې ما ته الله تعالی ژوند راکوي نو زه به په هغه وخت کې بیا ستا کومک کوم. نو ورقه په دې وخت کې د سپین ږیرتوب په حالاتو کې دی. یو څه ورځې تېرې شوې، ورقه وفات شو.